أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون سرنګي کفر کوي په الله تعالی باندې او حال دا دی چې تاسو وایي مړه نو ژوندي کړئ تاسو بیا به مړه کي تاسو بیا به تاسو ژوندي کي بیا هغه طرف ته به تاسو وګرځولی شئ واپس پکړی شئ ربط او مناسبت د مخکې سردار دی چې مخکې الله پاک د دې کافرو د کفر هغه آثار بیان کړه مخکې آیتونو کې چې دوی د الله په کتاب باندې اعتراضونه کوي مثالونه نه مني او خپل ولیانې کټ کوي فسادونه کوي په ځمکه کې اوس ورته راټنه او زورونه ورکوي په کفر کولو باندې دویم ربط د یا ایها الناس اعبدوا سره دی ای خلقو د الله بندګي وکړئ نو دلته وایي کفر مه کوئ کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا تاسو کفر ولې کوئ بندګي د الله کوئ کفر مه کوئ ځکه الله پاک په تاسو باندې نعمتونه کړي دي نو بېشماره نعمتونه دي نو په هغې کې یو څو دلته شماره دي وګورئ تاسو مخکې نه وئ الله رب العالمین تاسو پیدا کړئ دنیا ته یې راوستی بیا به د باندې مر راولي بیا به ژوندي کي او بیا د الله رب العالمین سره پیشي ده ثم الیه ترجعون واپس کیږئ به هغه ته نو ستاسو په کفر کولو کې هیڅ عذر نشته نو دې نه وروستو بل غټ نعمت چې کوم دی په 29 نمبر آیات کې ذکر کړی دی چې د ځمکې ټول څیزونه الله پاک ستاسو د فایدې لپاره پیدا کړي دي که خوراک دی او که څښاک دی او که ښځې او بچي دي او که جیدادونه دي دا ټول الله پاک ستاسو لپاره پیدا کړي دي بیا وروستو آیاتونو کې فرمایي چې الله پاک ستاسو سره غټ احسان کړی دی انسانان یې په ټول مخلوقاتو باندې غوره کړي دي او فرشتو ته وویل چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ او د دو خدمت کوئ او خلافت د ځمکې تاسو له درکو بیا د آدم علیه السلام نه غلطي وشوه الله پاک د هغه توبه قبوله کړه نو ستاسو دپاره هم دغه لار د توبې او د توبې دروازه کولاو د هر کله چې ستاسو نه نقصان وشي او غلطي وشي ګناه وشي توبه وباسئ الله پاک به ستاسو توبه قبلوي آدم علیه السلام ته فرشتو سجده کړوه نو د دې نه دا معلومیږي چې دا په ټول مخلوقاتو کې غوره مخلوق و آدم علیه السلام نو فرشتي الله پاک د هغه تابع کړي او ستاسو په خدمت کې الله پاک دا لګولي دي ستاسو دپاره عملنامې لیکي ستاسو حفاظت کوي ستاسو لپاره دعاګانې کوي ډېر کارونه داسې دي چې هغه فرشتو ته ذمهواري حواله د هغوی کوي نو بیا په وروستو آیاتونو کې وایي چې دا ځمکه ما پیدا کړې ده او د دې خلیفه ته ضرورت نو خلیفه ما مقرر کړه اول آدم علیه السلام بیا د خلافت نورو پیغمبرانو ته میلاو شو بیا وروستو بني اسرائیلو ته چې کوم دی د ځمکې خلافت میلاو شو په هغوی کې د خلافت او د مشرۍ اهلیت نه و نو 50 ناکاره صفات یې د هغو بیان کړي دي د بني اسرائیلو یو رکوع وروستو بیا د بني اسرائیلو تذکره شروع کیږي 50 ناکاره صفات بیان کړي دي نو بیا الله پاک د خلافت دی پیغمبر له ورکو او د امت لا نو ای خلقو د یهودو هغه صفات په ځان کې مه پیدا کوئ د هغې نه ځان بچ کړئ هغو کې مرضونه او بیماریانې وي هغو د وعدو پابندي نه کوله ایمان یې نه راوړ منځونو پابندي نه کوله بل ته به یې د نیکۍ حکم کو په خپله په هغې باندې عمل نه کو نو دا آیات چې دی دا دې کې ډېرې فایدې هغه بیان شوي دي په دې کې یو اثبات د صانع دی تاسو څنګه کفر کوئ په الله باندې حال دا دی چې تاسو مړه وئ هغه ژوندي کړئ نو پته ولګېده چې څوک شته چې هغه
مړه کول کوي ژوندي کول کوي اثبات د معاد دی پکې د آخرت دلته څلور څیزونه په دې آیت کې ذکر کړي دي هغه کې درې محسوس دي او یو معقول دی یو دا دی چې نشواله دا ټولو خلقو ته پته ده چې زه نه وم بیا شتواله وجود دا هر سړي ته پته ده چې زه بیا ژوندی شوم دنیا ته رانم او بیا مړه کېدل دا هم هر سړي ته پته ده چې زه به مرمه د دې دنیا نه به ځم نو دا درې څیزونه چې دا محسوس او معلوم دي او یو خبره چې دا هغه نامعلومه دوباره ژوندي کېدله په دې باندې کافرانو مشرکانو اقرار نه کو نو دلته ورته وایي چې دا درې خبرې تاسو منئ څلورم سره هم منئ دوباره پورته کېږئ نو دا د محسوس نه استدلال شو په معقول باندې مبني نه استدلال د دلیل نیول دی په معاد او په آخرت باندې نو کیف تکفرون تاسو څرنګه کفر کوئ نو دا تاسو چې دی کیف تکفرون کیف استفهام د پاره دی تاسو لپاره دا د تعجب او د توبیخ او د زورنې د دې دی تاسو ته څه عذر دی چې تاسو انکار کوئ د الله نه منئ د الله د ذات او د الله د صفاتو نه انکار کوئ نور مخلوق د الله سره شریکوي په عبادت کې ولی کوئ دا کار کیف تکفرون تاسو ولی کفر کوئ وکنتم امواتا حال دا دی چې تاسو مړه وئ او مر چې دی دا دی چې د انسان د پیدایش نه مخکې دا انسان په مختلفو ذراتو کې موجود و مختلف خوراکونو کې او په اوبو کې چې هغه بهیدونکي یا غیر بهیدونکي اوبه وي د نطفې په شکل کې دی موجود و دنیا ته نو راغلی نو نه وایي هغې نه تعبیر کړی په مر سره کله انسان پیدا شوی لا نه نو دی کنتم امواتا تاسو مړه وئ وایي نو فاحیاکم نو تاسو ژوندي کړئ یعنې په دنیا کې فاحیاکم فی الدنیا په دنیا کې تاسو ژوندي کړئ ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کړي بالموت المعروف په هغه معروف مر سره چې هغه په هر سړي باندې په دنیا کې راځي ثم یحییکم بیا به تاسو ژوندي کړي ورځ د قیامت ثم الیه ترجعون بیا به تاسو الله پاک ته واپس کېږئ لکه بل ځای کې چې وایي چې ثم انکم یوم القیامة تبعثون بیا په ورځ د قیامت تاسو پورته کړی شئ نو ثم الیه ترجعون بیا به تاسو واپس کېږئ دپاره د حساب کتابه الله پاک به تاسو سره د ټولې زندګۍ حساب کتاب کوي چې تاله ما ژوند درکړی و ځواني مې درله درکړې وه مال دولت مې درله درکړی و او ښځه او بچي د دنیا ټول ساز و سامان ما تاله درکړی و تاسو څه کړي دي ثم الیه ترجعون الله ته به واپس کېږئ نو واپس به کړی شئ ترجعون ترجعون نه دی تاسو به الله پاک ته واپس کېږئ ثم الیه ترجعون بیا به الله پاک تاسو واپس کړی شئ دا مجهول صیغه ده وبګرځولی شئ نو د دې کې اشاره دې ته ده که تاسو غواړئ که نه غواړئ د دنیا نه تلل غواړئ که نه غواړئ واپس کېږئ به تاسو په زور باندې الله پاک واپس کوي لکه حدیث کې چې راځي چې ما منکم من احد الا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجماننا په تاسو کې څوک داسې نشته چې هغه به الله سره خبرې ونه کړي الله پاک به د هغه سره خبرې کوي او د دې بنده او د الله په منځ کې به هېڅ ترجمان نه وي اوس دا نورې خبرې خو چې الله پاک تاسو ژوندي کړی دا خو نعمت دی دلته په نعمتونو کې دا ذکر کړی دی تاسو مړه وئ الله پاک تاسو ژوندي کوي دا واقعي غټ نعمت دی ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کړي نو مرګ چې دی دا څنګه نعمت دی دلته په نعمت کې شمارل دی نو جواب دا دی چې دا مرګ چې دی دا هم د خدای غټ نعمت دی دا د دایمي نعمتونو دروازه په دې باندې کولاویږي آخرت چې څومره نعمتونه دي هغه هسې نه میلاویږي تر څو پورې چې سړی مړ نه وي چې مړ شي دایمي حیات دته میلاو شي او ټول نعمتونه چې دي د آخرت هغه بیا په دې مر باندې میلاویږي عبدالرحیم روغانه د دې شاعر دی د مټې بیا وروستو په مینګوره کې اوسېده او اوس وفات شوی دا ډېر کتابونه دي هغه هم په خپل غزل کې دقې ته اشاره کړده چې مرله یې پیدا کړو د حیات په بهانه اوس به حیات ګورو د ممات په بهانه
مرله پیدا کړي د ژوند په بانه باندې او اوس ژوند چې کوم دی ژوند یې را الله کړ نو مرله پیدا کړي دا د دنیا د زندګي چې راکړ دا د مرد لپاره ده او اوس به مامات حیات ګورو د مامات په بهانه اوس چې مړه شو نو بیا به دایمي حیات موږ ته میلاویږي هغه به موږ ګورو آیات چې شي تازه او راته وخاندې سوات ته د خدای راوله د سوات په بهانه اوس دلته دا خبره ده چې دا الله پاک تاسو پیدا کړئ بیا به مړه کي او بیا به ژوندي کي نو څه د دنیا ژوند شو او څه چې کوم دی د آخرت ژوند شو خو د قبر هغه ژوند چې دی هغه چېرته لاړه قبر کې هم یو حیات او ژوند شته نو د هغې جواب دا دی چې د قبر هغه ژوند چې دی هغه ډېر باریک دی عجیبه دی او کمزوری ژوند دی برزخي ژوند دی د دنیا په شانتي هم نه دی او د آخرت په شانتي هم نه دی منځ تر منځ هغه زندګي ده نو هغه ځکه نه ده ذکر کړی حکمي حیات دی مستقل حیات نه دی نو ځکه الله پاک هم دی بیان کړی نو مشرکانو خو د حقیقي حیات نه انکار کوو چې هغه په آخرت کې حقیقي ژوند دی هغې نه انکار کوو نو د حکمي حیات نه هم به خامخا انکار کوو نو هغه ورته هم دی ذکر کړی غټې غټې خبرې ذکر کړي او دغه هم دی ذکر کړی اوس قبر دا ژوند چې دی دا حقیقي ژوند ځکه نه دی چې حقیقي ژوند دې ته وایي چې په هغې کې تعلق د روح د بدن سره وي او اتصال او ادخال دا روح چې کوم دی په دې بدن کې دننه وي نو دا دغه ژوند دی او په قبر کې بدن چې کوم دی هغه د روح نه جدا وي او د شعور او د ادراک د بقا نه تعبیر چې کوم دی په حیات سره شوی دی څه نه څه شعور او دا پکې شته په دې انسان کې چې په قبر کې پروت دی او په بل تعبیر سره په بدن کې روح نه وي بلکې د روح او د بدن خپل منځ کې یو کنیکشن غونتی دی نو د مړي هغه نوم د ده نه پورته کېږي نه دی مړ دی او بل شان یو زندګي ده په قبر کې دته میلاو ده چې په هغې باندې دی ثواب هم معلومولی شي راحت او خوشحالي عذاب پې هم معلومولی شي کوم څیزونه چې دله تکلیف ورکوي هغه پې معلومولی شي نو په دنیا کې اصل ژوند د بدني او روح د دې تابع دی دنیا کې اصل ژوند د دې بدن دی روح د دې تابع دی په قبر کې اصل ژوند د روحي او بدني تابع دی او په آخرت کې اصل ژوند چې دی هغه د روح او د بدن د دواړو هغه حقیقي ژوند دی نو د قبر ژوند دومره قوي نه دی نو ځکه په دې مقام کې هغه ذکر کړی نه دی بل دا وجه هم ده چې په یو آیات کې او په یو حدیث کې ټولې مسلې نه وي که نه خو د نور قرآن او حدیث به ته ګورې د هغې دپاره به دلایل ګورې نو د قبر د ژوند دپاره بې شماره دلایل دي 14 خو یوازې آیتونه راغلي دي په قرآن کې او احادیث چې کوم دی بې شماره احادیث راغلي دي چې په هغې کې د اثبات د عذاب قبر دی د قبر کې چې عذاب ورکولی کېږي نو دا روح ته ورکولی کېږي او که بدن ته نو په دې کې اختلاف دی نو 4 قولونه چې کوم دی هغه نقل دي یو قول دا دی چې صرف روح ته عذاب ورکولی کېږي او بدن هسې یو جماعت دی لکه ګټه لوټه هغه له نه عذاب شته نه ورله ثواب شته او دغه بدن سره د دې تعلق هم نشته دا د فلسفیانو قول دی او ابن میسره ابن حزم د اهل سنت والجماعت نه هغه هم دغه خبره کوي او دا رایي چې کوم د علامه الوسی هم په روح المعانی کې هغه غوره کړ ده ځکه چې د خلقو شکونه پیدا کېږي چې کله بدن چې کوم دی هغه حیوان وخوري یا اوبه ویسي یا وسوځي یا زری شي نو داسې به وویو چې صرف روح له عذاب او نعمت دی چې دا اشکالات ختم شي نو که عذاب ورکولی کېږي دغه ځای د منظري په خېټه کې یا اوبو کې دننه یا هغه سوځېدلی په اور کې دنده چې پروت دی په اور کې هغه روح له ورکولی کېږي هغه شی هغه بدن پښتی نه نو د دغه اشکالات ختمولو دپاره دا قول یې کړی دی دا کمزوری دی احادیثو نه خلاف دی دویم قول اکثر اهل سنت والجماعت دا دی چې عذاب او نعمت چې دی هغه روح له هم شته او بدن له هم روح اصل او بدن تابع دی
بیا بدن له څنګه عذاب ورکولی کېږي؟ نو بعضې وایي چې دا بل روح چې کوم دی په دې بدن کې وغورځولی شي او په هغې باندې هغه روح چې دی هغه احساس کولی شي د نعمت او د عذاب. او بعضې وایي چې بدن له عذاب په دې طریقه ورکوي چې د روح او د بدن د یو بل سره یو کنیکشن دی، یو تعلق دی، لکه د بجلۍ د بټن او د بلف چې یو بل سره تعلق دی. نو چې بټن له ګوته وړي هلته بلف په خپله لګي، یا د موبایل هغه موبایل بټن دی هغې باندې چې ته ګوته کېدې نو د هغې او د سټیلایټ د یو بل سره خپل تعلق که نه، د دې وجې نه دا دغه ځي کال ځي بل ځي دا. نو او کله روح بدن ته واپس کېږي ومه، لکه یو حدیث کې راغلی چې فتعاد روحه فی جسده فیاتیه ملکان. دا روح دې بدن ته واپس شي نو دوه فرشتې راشي، هغه کښېني سوال جواب ترې غواړي. بل حدیث کې راځي ویضیق علیه قبره حتی تختلف فیه اضلاعه. کافر باندې دا قبر تنګ شي تر دې چې د هغه دا پوښتۍ د یو بل کې ورشي. نو چې پوښتۍ په یو بل کې ورځي او قبر تنګېږي نو دا عذاب چاره شو، دې بدن له شو، بدن له خو روح پکې دی، روح دې وتی لکه د عذاب نه وتی نه دی، روح ته به هم عذاب ملاوېږي، دواړو ته به ملاوېږي. دریم دا چې بدن له الله عذاب ورکوي، هر څنګه چې ورکوي په هره طریقه چې ورکوي. الله پاک فرمایلی دی د الله رسوله، الله پاک په دې باندې قادر دی عذاب او ثواب هغه له ورکولی شي. بیا اخوا موږ ته پته نشته چې په څه طریقه باندې ورکوي. شهیدان مبارک چې وایي چې هغه ژوندي دي تاسو ورته مړه مه وایئ، او بیا وایي ولکن لا تشعرون، تاسو پوهېږئ نه هغو په ژوند باندې ژوندي دي، خو دا په دې دنیا کې سړی ژوندی یو هغه پرې سړی پوهی که نه چې دا لاسونه ښکته پورته کوي، ګرځي راګرځي، خوراک خوري، څښاک کوي. د دنیا د ژوند چې څه تقاضي دي هغه ترې پوره کېږي که نه. او مړي ته ګوره، هغه مړی چې دغسې مخامخ په کټ کې پروت وي، نو څوک پرې پوهېږي چې دی ژوندی دی؟ ژوند پکې شته، خو په ژوند باندې ته نه پوهېږې چې دا څنګه ژوندی دی. هغو ته دغه مړي ته عذاب میلاویږي. نور خلق ورته ناست دي. مثال د خوب دی، خوبه لکه په خوب کې هغه سړی هر څه ویني، کله چې دی د کمر نه دانګي او کله په اور کې سوځي او کله سینه او دریاب ته دانګي او چغې پکې ومباسي، یریږي ومه، رنګ یې تک چړ شوی. بیا چې کله ویښ شي په خوا کې ورسره سړی ناست وي، هغه ته نه دی خبر چې دی په ده څه تېرېږي، هغه باندې ډېر واقعات تېر شوي په منځ کې او دی پې خبر نه نو موږ ترې نه یو خبر. یو ژوند دی خدای پاک ورله ورکړی دی، په دې ژوند باندې ټول قایل دي. دا خو مسلمان څه کوي چې دغه ژوند دی کافر ته هم میلاو دی، مسلمانانو ته برزخي حیات خو میلاو دی، او شهیدان او پیغمبرانو د حیات نه خو څوک انکار نه کوي. دا خاصې دلته دا قیسې خلکو جوړې کړي دي چې دا حیاتي دی مماتي دی، دا دی مړي ته ژوندی وي او دی مړي ته دغه مړ وي او په برزخي ژوند نه مني، دا مماتي دی برزخي ژوند. برزخي ژوند د مسلمان څه کوي، د کافر دپاره هغه مني. ټول خلک په دې کې موږ ته ما ته پکې څوک داسې نه دی معلوم چې هغه به یې نه مني په اهل سنت والجماعت، بلکې دا دغه چې دی عذاب نه مني، دا معتزله وغیره. په اهل سنت والجماعت کې دا څوک نشته. نو چې عذاب ورله ورکوي یو سړي له، نو ګټې له خو عذاب نه ورکولی کېږي نه، خو هغه سره د هغه سره به څه ژوند وي که نه، نو څه نه څه ژوندونه او حیات به پکې، نو د هغې د وجې نه هغه له عذاب ورکولی کېږي. او که ثواب ورته میلاویږي نو ګټه لوټه چې کوم دی هغه خو په خوراک څښاک او په ثوابونو او په دې باندې نه پوهېږي، نو د جنت دروازې چې ورته کولاوي او خوشبویانې پرې لګي، خو څه ژوند به یې پکې که نه، ځکه ورته کولاوي. درېیم قول دا دی چې برزخ کې نه عذاب شته او نه نعمتونه شته، ځکه چې د دې تعلق د روح سره دی. روح چې کوم دی پرواز وکړو ختم شو، دا بیا هېڅ نشته، دا قول باطل دی. اوس قبر په عذاب باندې دلایل څه دي؟ نو نبی علیه السلام د بنو النجار په 6 یا 5 یا 4 قبرونو باندې تیر شو او په اوښه باندې سورو، نو هغه اوښه وښویدله نږدې وه چې نبي علیه السلام یې ګزار کړی وی. نو تپوس وکړو نبي علیه السلام چې من یعرف اصحاب هذه القبور، د دې قبرونو والا څوک پیژني؟ نو یو سړي وی او زه یې پیژنم. نو نبي علیه السلام ورته وی ماته هؤلاء، دا کسان کله مړه دي؟ هغه ورته وی چې ماتو فی الاشراک، دا په شرک کې مړه دي،
کافر مړه دي. نو بیا نبی علیہ السلام وفرمایل چې ان هذه الامه تبتلى في قبورها، دا امت چې د دوی عذاب ورکول کېږي په قبرونو کې. که چېرته تاسو خپل مړي بیا نه خښولی، خښول پرې ښودل ځکه تاسو بیا مړي نه خښولی، نو دعوت الله، نو ما به د خدای نه دعا کړو، نو هغه به تاسو ته د عذاب قبر اورولی و، هغه چې زه یې اورم. خو که زه درته وښیم نو بیا به دا خپل مړي تاسو د خښوئ. وبهرېږئ چې دا خو کته موږ چې خښو په دې ځمکه کې خو وهلو ټکولو دو. نو د دې وجې نه چې کوم دی عذاب قبر چې کوم دی هغه ثابت دی دغه حدیث ته. یا بل حدیث ته مسلم کې راځي تعوذوا بالله من عذاب النار، ای خلقو د عذاب قبر نه چې کوم دی، من عذاب القبر، د عذاب قبر نه پناه غواړئ. یعوذ بالله من عذاب القبر. یا بل حدیث کې راځي چې ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها، دا قبرونه چې دي دا ډک دي د تیارې نه په خپل اهل باندې چې څوک دې قبرونو ته لاړ شي. په الله پاک دا رڼاکۍ زما په صلات سره، زه هغو ته دعاګانې کوم، زه منځونه کوم، د هغې په وجه الله پاک دا رڼاکۍ. نو دا عذاب چې ورته میلاویږي نو دا په قبر کې، ځکه اکثر خلق چې دی هغه قبر ته روان دی که نه، او که ثواب میلاویږي نو هغه هم په دې قبر کې ورته میلاویږي، ځکه چې دا شاذ و نادر به هغه د قبر نه علاوه بل ځای ته ځي، حیوان یې وخوري، او یا چې کوم دی اوبو ډوب کو، سیند او دریاب ته لاړه، او یا وسوځېده، نو دا شاذ و نادر دی. خو د هغو دپاره هم دا ثابت دی. نو د دې وجې نه موږ دا ویو چې دا عذاب چې دی دا په قبر پورې خاص نه دی، خو دا عالم برزخ دی. عالم برزخ چې د دې دنیا نه لاړ شي نو اخوا بل یو زندګي ده، په هغې کې ده ته ثواب او عذاب میلاویږي. نو عذاب قبر چې کوم دی هغه حق دی، لیکن دلته په دې آیات کې هغه ځکه نه دی راوړی چې هغه کمزورې حیات و، نو د دې وجې نه یې رانه. نو فرمایي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا، څرنګه تاسو انکار کوئ د الله نه او حال دا دی چې تاسو مړه وئ. فاحیاکم، نو تاسو ژوندي کړئ په دنیا کې، ثم یمیتکم، بیا به تاسو مړه کړي په هغه طبعي مرګ سره، ثم یحییکم، بیا به تاسو ژوندي کړي ورځ د قیامت، ثم الیه ترجعون، بیا به تاسو الله پاک ته واپس کړی شئ، حساب کتاب به ورکوئ او پیشي به کېږي ستاسو الله سره.